السلام علیکم. نن دته د قرآن شریف یو داسې تاریخ وایم چې اولنی قرآن شریف کله پرنټ شوی او د دې تاریخ درته وایم او دا دومره لیټ ولې شو، څوک په دې کې رکاوټ و. نو اولنی قرآن شریف چې و کنه هغه په ایټلی په ښار په وینس کې په 1537 کې 1500 او وش په غم کې پرنټ شوی و. پرنټډ قرآن شریف مخکې به قرآن شریف کاتبان یې لیکو، په لاس باندې به یې لیکو، خو پرنټډ قرآن شریف اول چې و نو په ایټلی په ښار په وینس کې په 1537 1500 او وش پېته کې پرنټ شوی و. بیا دویم چې و نو هغه په هیمبرګ جرمني کې په 1694 کې 1694 کې پرنټ شوی و. او دا ولې دومره لیټ شو؟ ځکه چې پرنټینګ پریس خو ډېر مخکې راغلی و، د 1400 صدۍ کې پرنټینګ پریس راغلی و. خو زمونږ بدقسمتي دا وه چې زمونږ مسلمانان باچایان او بیا د هغې وخت مولیانو به د هر نوي شي مخالفت کو او د هغې خلاف به فتوې جاري کولې. تاسو ته یاد شي اول به وي لاوډ سپیکر حرام دی، اوس د ټول نه سیوا استعمال د لاوډ سپیکر د عالمانو صاحبانو سره دی. بیا به وي تصویر حرام دی، اوس د ټولو نه غټ غټ فلیکس تصویرونه علماو حضرات دي. بیا به وي ټي وي حرام دی، اوس د هر یو مولا خپل خپل چینل دی او هغوی په هغې کې، خو هغوی په شروع کې چې د هر شي مخالفت وکړي نو هغې نقصان مسلمانانو ته شي چې هغوی په معاشره کې ډېر وروسته پاتې شي. سلطان بایزید په 1485 کې 1415 کې د مولیانو سره ملاو په مشوره باندې د پرنټینګ پریس د حرام فتوه ورکړه او ډېر سخت منع کو چې چا پرنټینګ پریس وکړو نو هغه به حرام وي. او د دنه بیا د دنه پس یو سلطان سلیمو هغه خو یو ډېر عجیبه فتوه ورکړه. هغه خو وایي چې چا په کور کې پرنټډ کتاب یا د چا په لاس کې ملاو شو نو هغه د قتل فتوی جاری کړه. دغه وخت چې په دغه وخت کې په یورپ کې 2 کروڑه کتابونه پرنټ شو او خلکو ته استفاده وکړه او د علم روشنی خوره شوه. د 9 صدۍ نه واله د 14مې صدۍ پورې یورپ په تیارو کې او د مسلمانانو ساینسدانانو ډېر لوی ایجادات او هغوی په هغې کې دغه و. زه اکثر چشمې اچوم، زما ډېر مینوال پکې ګیله وکړي چې جره جي ته چشمې کوې نو انټرپټ راځي، خو ما ځان ته نوټس لیکلي او زما نږدې نظر کم دی نو بیا راته نه ښکاري نو چشمې مې مجبوري ده په دې مخه پکېږي. بیا داسې چلو شو چې په 1492 کې بادشاه چې هغه په دې شرط یهودیانو له په اندلس کې د سپین د سلطنت عثمانیه چې کوم یو ریاست و اندلس سپین به ورته وي، په هغې کې په 1492 کې یهودیانو باچا ته یو درخواست وکړو چې صاحب موږ سره پرنټینګ پریس شته او موږ کتابونه چاپ کوو. نو هغوی له په دې شرط اجازت ورکړو چې تاسو به کتابونه پرنټ کوئ، خو که چا مسلمان ته پرنټینګ کتاب ورکړو نو به جرم وي. نو په مسلمان به نه پرنټینګ کتاب خرڅوي نه به هغه کوي، دا به د هغې جرم وي. نو د دې وجې نه مسلمانان ډېر وروسته پاتې شو. د ساینس او ټیکنالوژي، د جغرافیې، د میتس کتابونه پرنټ شو، عیسایانو یهودیانو ته استفاده وکړه او مسلمانانو باندې چونکې د پرنټډ کتاب بین و نو هغوی ډېر وروسته پاتې شو. دغه بدقسمتي شوه چې مونږ د ترقۍ په سفر کې تاسو ټول اسلامي ملکونه وګورئ ډېر وروسته دي او هغه یورپ چې کله مسلمانان په ترقۍ او یورپ په تیاره کې او هغوی هغه ماډرن ټیکنالوژي استعمال کړه، هغوی اوس ډېر مخکې دي او موږ ډېر وروسته یو. امید لرم چې د قرآن د اولني پرنټډ تاریخ نه به خبر شوې او دې نه به هم خبر شوې چې د دې ترقۍ کې رکاوټ زموږ حکمرانان او د هغوی سره ملاو شوي فتوا فروش مولیانو چې هغوی مسلمانانو ته ډېر نقصان رسولی. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پې وکړئ، شیر یې کړئ، لایک ورکړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.